النازعات ترتیب عثمانی 9 نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې دی یو 8 نمبر صورت ته نازل د رسته د سوره النبأ نه کلمات د دې صورت چې دی 103 اویا دي حروف د دې صورت چې دی 953 دي بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات معنا قسم بالملائكة تنزع أرواح الكفار قسم دی پاغه فرشتو باندې الله وی چې روباسي روحونه د کافرانو والنازعات معنا قسم دی پاغه فرشتو باندې چې روباسي روحونه د کافرانو غرقه معنا په قوت سره په شدت سره په سختۍ سره والناشطات بعمل قسم پاغه فرشتو باندې چې رستون کې د روحونه د مؤمنانو لرا نشتن معنا په خروج آسان سره په وستلو آسانه سره وباس والسابحات بعمل قسم پاغه فرشتو باندې چې تسبیح وي سبحا په تسبیح ویلو سره دویمه معنا والسابحات بعمل قسم پاغه فرشتو باندې چې جلتی کوي په حکم د الٰه کې سبحا په جلتی کولو سره فالسابقات پس بعمل قسم پاغه فرشتو باندې چې سبقت کوي په فرمان در خپل کې فرمان در خپل سبقت کیا داسې تیز لکه چې لامبا چې څوک په اوبو کې وهي سبقا معنا په سبقت سره په وړاندې والي سره دویمه معنا فالسابقات پس بیا مې دې قسم وي په هغه فرشتو باندې چې مخکې کوي ارواح د مؤمنانو جنت ته سبقا په مخکې والي سره په وړاندې والي سره فالمدبرات پس بیا مې قسم وی پاغه فرشتو باندې چې تدبیر د امرن د کارونو کوي په دنیا کې لکه جبرئیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرائیل علیه السلام څوک په بارانونو باندې مقرر دي څوک په روحونو باندې څوک په ارزاقو باندې وغیرہ څوک په شپېلې باندې داسې اعمال دي چې ملائکو ته سپارل شوي دي حدیث کې راځي دا تدبیر کوي نو رب کریم فرمایي فالمدبرات پس بیا مې قسم می پاغه فرشتو باندې چې تدبیر د کارونو کوي امرن د کارونو کوي په دنیا کې نو جواب قسم چې مقدر دی لتبعثن ولا تحاسبن خمخ په تحقیق سره تاسو به واپس پورته کولای شئ د قبرونو نه بیا به حساب کتاب کیږي تاسو سره دا په کوم ورځ باندې به حساب کتاب کیږي یوم په ورځ باندې ترجف معنا چې ولړزيږي او جړقيږي الراجفه معنا لرزیدون کې چې شپېره اوله ده ټول خلق بمړه شي تتبعها رست براشدي پس الرادفه راتلون کې دویمه شپېله براشي اول شپېله نه بعد واپس بدا ټول خلق را جون دي شي پاول شپېلې سره به ټول مړ شي سلويخ کال بعد به دویمه شپېلې وهل شي واپس به ټول جون دي شي رب کریم فرمایي قلوب سزلنا یومئذ په دغه ورځ باندې چې دویمه شپېلې وهل شي واجفه معنا خائفه يريدون کی به خطر کی به رب په لګیدلې وي او سودی سه وای زائلتن عن اماکنها زائل کیږي بزلونه د زینو خپلونه زائل کیدون کی به سزلونه به د کافرانو ابصارها نظرونه د دې با خاشعات معنا ذلیل به نظرونه یقولون ولید ویل بدی په دنیا کې تعجبا و استهزاء تعجب به کول استهزاء به کول مسخره به کول ان یقینا منچ لمردودون خامخ من مردود یو یعنی واپس کیګو به فل حافره معنا په حالت اولنه کې اول حالت ته واپس کیګو مونږ بیا به ژوند کیګو دا به تمسخرن ویل مسخره به کوله بیا به سویا اذا كنا اذا صرنا کله چې وګرځېګو مونږه عظاما اډو کې نخره منا زاړه وچا بیا به ژوند کیګو قالوا نو ویل بدی تلک دغه رجوع دا واپس کیدل چې دن په دغه وخت کې کرت منا رجعتنا دا خو رجعت ده واپس ګرځیدل دي خاسره منا ذات خسران خاوند نقصان دا خو ډیر نقصان دی وي استهزاء به دا ویله مسخره به کول
رب کریم فرمای فإنما پس یقین خبر دا هي دا دویم شپېلې چې دا زجرتن یو आवाज دی زجرتن आवाज دی واحدتن یو فاذا هم پس ناسا په بدی احیاء جندي وي په دویم شپېلې سره بالساهره معنا په مقدس مکی باندې یعنی صاروا على وجه الارض وبغرزيږي په مقدس مکی باندې یا بعض مفسرین ویا په شام کې یو میدان دی الته به وګرځيږي دا بدیل محشرگاش رب کریم فرمای هل اتاک قد اتاک هل په معنا د قد سره قد اتاک پتاه کې سره راغله تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موسی خبر د موسی علیه السلام اذ په وخت کې ناداه چې आवाज وکړو د موسی علیه السلام ته ربه رب د بالوادي پکند المقدس پاک بالوادي المقدس پکند پاک کې مقدس کې طوا چې اسمه طوا نوم دغه طوا او اسم الوادي نوم د وادي طوا او ویل ورته رب کریم موسی علیه السلام ته اذهب لا شيء موسی علیه السلام الى فرعون لرا انه یقینا د فرعون طغى منا علا وتكبر وكفر د سرکشي کړي دا کبر کړي د لوی کړي ده لوی کړي دا فقل پستو وای فرعون ته هل لك يشتري تعالی رغبت محبت دی خبره ته اعلان تزکا دا چې تپاک کی نفس پلرا د شرک نه او من لري دی خبره ته واهدیه کا چې برابر کم ز تعالی الى ربک رب ستات فرعون ته دا سوای فتخشى پست بیریږي د عذاب در خپلنا فاراه پس اخذ موسی علیہ السلام هو دی فرعون ته الایه الکبرى معجزه لویا غټه چمسا او ید بیضا او د لاس سپین پړقیدو فکذب پس نسبت د دروغ کو د فرعون موسی علیہ السلام ته واعصوا نافرمانی وکړه ثم بیا ادبر شایکړه دروړلو د ایمان نه یسا چې منډه وهله فساد طرف ته یا ثم بیا ادبر شایکړه یسا چې منډه وهل د امسانه چې اجدها جوړه شوی و فحشر فجمع پس جمع کړه د فرعون ساحران لرا ټول خپل قوم لرا فنادا پس आवाज کو د فرعون فقال پس ټول جمع کړه आवाज وکړه فقال پس ویل د فرعون لعینا انا زچم ربکم رب استاسم الاعلى العیاذ بالله فاخذه الله پس اني ول الله تبارك وتعالى د فرعون لرا نکال الاخرت په عذاب د اخرت باندې چې جهنم عذاب دی والاولى په عذاب دنیا اولا نه مراد دنیا عذاب په دنیوي عذاب باندې چې غرق شو دا فرعون رب کریم فرمای ان فی ذلک یقینا پدغه غرقیدلو د فرعون کې او په عذاب ورکولو کې چې فرعون ته عذاب ورکول کېږي لا عبرت خامخ عبرت لمن دا چا د پر یخشا من الله چې یریږي د الله تبارک وتعالى نه انتم د کافرانو به انکار کولو د بعث نه چې مونږ ژوند کیږو نو واپس به نه ژوند کیږو دا څنګه خبره ده نو رب کریم ورته انتم آیاتاسو اشد سخی خلقا د جهت د پیدایش نه د وجه د پیدایش نه ام السما یا کنا اسمان بلکې اسمان اشد دی اسمان منی چې الله تبارک وتعالى پیدا کړي جو کړي د خپل ورکوټه وجود به استاسو نشي جوړولې الله تبارک وتعالى بلکې جوړولې شي واپس پیدا کولې شي وانتم ایتاسو کافرانو اهل مکه اشد سخت خلقا د جهت د پیدایش د وجه د پیدایش نه ام السما یا کنا بلکې کا اسمان بلکې اشد اسمان بناها چې بنا کړي الله تبارک وتعالى پیدا کړي الله تبارک وتعالى رفع اوچت کړي الله تبارک وتعالى سمکها معنا سقفها چد د اسمان لرا یا رفع اوچت کړي الله تبارک وتعالى لړوا سمکها معنا لړوالي د اسمان فسواها پس برابر پیدا کړي الله تبارک وتعالى د اسمان لرا بغیر د عیب نه بغیر د نقصان نه واغطش من اظلم او تیار کړی الله تبارک وتعالى لیلها شپه د اسمان په غروب د نور سره په ډوبېدلو د نور سره واخرج وستي ضحاها رڼای د اسمان نه په خطلو د نور سره نو نسبت اسمان تکیږي چې محل د تصرفات او نور پریوزي نور خيږي د کوم ځین نازلېږي د رڼای د تیار د اسمان نه نازلېږي د دې نظام په اسمان کې دی نور پریوتو اسمان تو شو دنیا تیار شو نور وخت اسمان رڼا شو دنیا رڼا شو
نو ځکه نسبت کیږي. والارض خا واخرج راوستری الله تبارک وتعالى رڼای د دې اسمان نه په خطلو د نور سره. والارض ازمکه بعد ذلك رشد پیدائش د دې اسمان نه دحاها بسطها غړولی الله تبارک وتعالى. اخرج راوستری من هذا د ازمکینا ما وبد دین چینی شو ومرعاها او غیاګانی د ازمکینا الله وستری دي. والجبال غرنا ارساهم ثابت محکم خي په د ازمکه کې د لپاره چې د ازمکه ونه خوځيږي. رب کریم فرمای دا ټول اشیاء چې دي متاعن فائدې دي لکم تاسو د لپاره انسانانو ولی انعامکم د ساروس تاسو د لپاره. فاذا جاءت پس کله چې راشي الطامه من بلا الکبرى غټه دویمه شپېلې چې راشي اسرافیل علیه السلام چې دویمه شپېلې وهي یا هغه وخت چې مؤمن جنت ته لاړ شي او کافر جهنم ته راشي لاړ شي نو دا غټه بلا ده دې دپاره کافرانو دپاره. یوم پاورز باندې یتذکرو چې یاد بشي الانسان انسان ته ما سعی چې د سعی کړی دا کوشش کړي عمل کړي دي یعنی ما عمل فی الدنیا من خیر و شر چې د عمل کړي په دنیا کې د خیر او شر نه. رب کریم فرمای وبرزت خکار بکړش الجحیم جهنم چا د پاره لمن دا چا د پاره یرا چې دی ګوري سوک چې ګوري یعنی سوک چې د لیدلو خاوند وي ټول به ګوري. فاما من پسر سوک طغا چې نافرمانی کړي وي سرکشي کړي کفر کړي واثر الحیات الدنیا او غره کړي وي ژوند دنیوي لره علی الاخرت په مقابله د اخرت. رب کریم فرمای دغه انسان د پاره فإن الجحیم یقینا د جهنم چې دی دغه جهنم المأوى زید رجوع د دې زید واپسې د دې زید قرارې د دې. واما من خاف رغسوک چې خاف یریږي مقام ربه د پیشه د رب پلنا د ادریدلو د رب پلنا چې رب کریم تبا ادریګم حساب کتاب ما سره کوي دین یریږي. ونه النفس بل من کړي وی نفس بل عن الهوا د خواهشاتنا نو دې د پرسه تیار کړی الله تبارک وتعالى. فإن الجنه پس یقینا جنت چې هي المأوى هي دا جنت المأوى زید قرارې ده زید اوسېدو ده ځکه چې د رب دربار نه یریدلې ده د رب پیښینه او ګناهونه پرېخي دي نو نفس منع کړي د خواهشاتونه شریعت ته غاړه خدا. نو فإن الجنه پس یقینا جنت چې ده هي دا جنت المأوى زید قرارې ده د انسان ده. يسألونك تپوس کوي تانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قریشیان کافران عن الساعه په بار د قیامت دا سي تپوس کوي یا نه مرسا یا نه وخت چې کله د وخت د قائم درو د قیامت. رب کریم فرمای فيما انت من ذکرها پس کېته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من ذکرها هدایات د قیامتنا یعنی لیس عندك علمها نشته علم د قیامت تا دا کافران تانا څنګه په تپوس کیا تا ته هم د علم نشته. الى ربك رفستاتا منتهاها منتهى علمها عند الله انتها د علم د قیامت شې دا الله سره دی خالق په خبر دی هیڅوک خبر نه دی. انما یقینا ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انت منذر ير ورکون کې من هغه چاله یخشا چې یریږي دغه قیامت نه کأنهم لك چدي دا کافران یوم پاورس يرونها چې وګوري دي قیامت لرا یظنون دا ولګ ورسره ګمان بکې دي لکه چې دي لم يلبسوا درنګ نه دي تیر کړي په دنیا کې وخت نه دي تیر کړي په دنیا کې دا دنیا زندگی به ورته دا سخکار شي الا عشیه مگر یو بیگا ماخام او ضحاها یا ورزه هغه ساخ ټیم دومره دی به چې موږ دومره ټیم تیر کړي په دنیا کې.